نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عزتمند مسلمانانو، ټول دنیا کې چې کومه وبا خوره ده، کوم مصیبت راغلی دی د الله د طرف نه، یو طرف ته که عزتمند مونږ وګورو دا د کافرو د پاره عذاب دی، د مسلمانانو د پاره تنبیه ده چې مسلمانان الله طرف ته متوجه شي. الله طرف ته رجوع کی، د الله نه امداد وغواړي. ځکه قانون دا دی چې په دنیا کې ټول اسباب ختم شي. ډاکټرانو نه توقع کټ شي، دغه ډاکټرانو وسیله ختم شي، د دولت وسیله ختم شي، د ساینسدانانو نه هغه کومه وسیله ده او کومه تمه ده هغه ختم شي. نو چې ټول اسباب ختم شي نو بیا نظر چې دی نو هغه په مسبب الاسباب ذات باندې وي. عزتمندو، د دنیا ټولو قومونو ته که مونږ وګورو، په دنیا کې غټ قومونه یهود او نصارا دي. تاسو وګورئ یو طرف ته یهود، هغوی دیوارې ګیریا ته راجمع شوي دي، ټول اسباب ختم شوي دي، د ساینسدانانو نه د هغوی تمه قطعي شوې ده، د ډاکټرانو نه قطع شوې ده، د حکمرانانو نه قطع شوې ده، هغوی هم یو الله طرف ته متوجه شوي دي. که زمون خلاصې دي نو هغه یو د الله ذات سره دی. بل طرف ته نصارا دي عزتمندو، هغوی ته وګورئ، هغوی هم دقسې دي، ټول اسباب یو طرف ته کړي دي، اسبابونه تمه قطعي شوې ده، د یو الله نوم اخلي. هندوانو ګورئ، هغوی هم د لا اله الا الله محمد رسول الله نارې شروع کړي. دغسې نور که څومره واړه واړه دینونه دي، مذهبونه دي، هغې ته وګورئ، هغوی هم ټول الله طرف ته متوجه شوي. نو بیا مونږ خو مسلمانان یو، الحمدلله، مونږ ته په خپل اسلام باندې فخر دی، په خپل پیغمبر چې د آخري پیغمبر باندې زمونږ ایمان دی او د هغه امتیان یو، په دې راته فخر دی. نو مونږ له پکار دي چې خصوصي طور د الله طرف ته متوجه شو. تاسو وګورئ اسباب مونږ هم ختم شوي، د ډاکټرانو تمه قطعي شوې ده، د ساینسدانانو تمه قطعي شوې ده، حکمرانان بې بسه دي، څومره طاقتونه چې دي هغه ټول بې بسه شوي دي. نو چې کله دا ټول اسباب یو طرف ته شو، بس اوس یو د الله ذات پاتې دی چې مونږ الله طرف ته متوجه شو او اخلاص سره متوجه شو. تاسو وګورئ عزتمندو، زمونږ حالت نن سبا دا دی چې مونږ ماسک طرف ته خو توجه شته، دستانو طرف ته توجه شته، اجتماعاتو باندې پابندیم ولګوله، صوبیم بندې کړې، رآمد و رفتم بند که، کرفیو مولګوله، ټول هر سم منجمد کړل. خو لیکن مونږ خپل زړه الله سره نه دی لګول چې مونږ ټوله توجه الله طرف ته شي. زه دا نه ویم چې اسبابو باندې یقین مه ساتئ، نه عزتمندو، دا وبا ده، دې کې به مونږ خیال کوو، احتیاطي تدابیر به خپلو، هغه به کوو، خو د هغې نه زیاته توجه هغه به د الله ذات طرف ته وي، چې د الله په ذات زمونږ کلک ایمان او باروسه چې الله به زما حفاظت کوي، زما د بچو حفاظت به کوي، زما د ملک او د قوم حفاظت هغه به یو الله کوي. او عزتمند دا صرف په نوم باندې اونکو،
اخلاص سره دغه طرف ته توجه مونږ وګورو نن سبا خلک دو طبقې شوي دي د افراط او د تفرید شکار دي یو طرف ته خلک بالکل هغوی وایي چې اسباب اختیار کړي ماسک واچوه لاسونه انځه دستانې واچوه چا سره ستړي مشي مه کوه مصافحه مه کوه معانقه مه کوه ملاویږې مه جومات ته مه ځه اجتماعاتو کې مه شریکېږي د کور نه بار موزې دې طرف ته خو ډېره توجه ده الله یې ایر کړی دی بعضې خلک داسې دي چې هغوی دا خبره کوي چې دا هر څه الله کوي که بیماری راوستې ده هم الله راوستې ده دې اسبابو ته ضرورت نشته نه ماسک ته ضرورت شته او نه دستانو ته ضرورت شته او نه لاس انځلو ته ضرورت شته هېڅ احتیاط مه کوه دا هم عزتمندو جهالت دی نه دا یقیني چې هر څه الله کوي په دې باندې زموږ ایمان دی خو کوم الله چې مونږ ته پیغمبر را لېږلی دی هغه مونږ ته د وبا نه د حفاظت طریقې هم ښودلي دي نو پکار دا ده چې مونږ د پیغمبر هغه طریقه هم خپله د ملک مشران چې مونږ ته کوم حفاظتي تدابیر ښیي ډاکټران راته ښیي حکومت را باندې زور راوړی دی پکار ده چې هغه احتیاطي تدابیر خپل کړو اسباب هم خپل کړو او نظر هغه به زمونږ په مسبب الاسباب ذات باندې وي چې څه کوي هغه الله کوي زمونږ حفاظت په الله کوي زمونږ بچاو په الله کوي او که د هغې نه څوک متاثره کېږي هغه هم د الله په حکم باندې به کېږي چې دا خبره زمونږ کلک ایمان او په دې باندې زمونږ یقین الله دې مونږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب